بسم الله الرحمن الرحيم. اسم المهدي ونسبه وحليته الشريفة. امام مهدي نوم داغه نسب او داغه حلیه مبارکه. 1566 نمبر حدیث دی. عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل لا تذهب الدنيا، دنیا با تر دا وقت پوری نہ ختمیږي حتى يملك العرب رجل من اهل بيت، ترسو پوری چې په عربو کې زمال اهل بیت یو کس بچا شوی نه دی یواطئ اسمه چې دا غنوم زما د نوم بشان دی. دویم روایت ته ان ابي هريره قال، ابو هريره رضی الله عنه روایت ته فرمای لو لم يبق من الدنيا الا يوما، ترسو بوری چې په دنیا کې یو رزم باقی فاتی وي لطول الله ذلك اليوم، الله بدا روز دکی حتى يلي تر دې الله بدا روز دومره وګدکی تر دې چې زما د اهل بیت یو کسبه هغه الله رب العالمین تا هغه الله رب العالمین بچای ورسی او عرب بچای واغلو. بل حديث عن أبي إسحاق قال قال علي رضي الله عنه خبرك ولا ونظر إلى ابنه الحسن، وأخبل زوي حسن رضي الله عنه تقتل فقال بيبي إن ابني هذا سيد، بزما دا زوي دا سيد دي دا سردار دي كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، او لقسين النبي عليه السلام دا سردار ويلي دي. وسيخرج من صلبه رجل، او دا نسل لما يوكس رازي يسمى باسم نبيكم صلى الله عليه وسلم، چې هغه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نوم بشانتی یشبه فی الخلق، دا به نبی علیہ السلام سره مشابه وي په اخلاقو کې، ولا یشبه فی الخلق، نبی علیہ السلام بشانتی بنوي په شکل کې، یعنی شکل او بدن به د نبی علیہ السلام بشانتی نه وي. نبی علیہ السلام جسم مبارک یعنی نبی علیہ السلام سور نو سپینو، خو دی بس سپین نه دی با لگ گندمگو لگ توروالی تمایی. ثم ذکر قصة يملأ الارض عدلا، بیا پسې دا خبره ذکر کړه چې دی با ټول دنیا کې دا حال ذکر کو چې دی با ټول دنیا کې عدل او انصاف چې کوم دینو هغه خوري. عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، علي رضي الله عنه روایت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم نقل کړي چې لو لم يبق من الدهر الا يوم، و د دنیا په زندګۍ کې یو رقم پاتې ولبعث الله رجل من اهل بيتي، الله رب العالمین به زما د اهل بیت یو کسر او چت کی يملؤها قسطا وعدلا كما ملئت جورا، چې زمکه بدلاس عدل او انصاف نه داسې ډکږي لکه څنګه چې زمکه هغه د ظلم نه ډکه. عن سعيد بن المسيب قال، سعيد بن المسيب رحمة الله عليه رواية غوي كنا عند أم سلمة، مون حضرت أم سلمة رضي الله عنها سرو فتذاكرنا المهدي، مون د امام مهدي تذکرہ شو فقالت ام سلمة رضي الله عنها وفرمایل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، بماذا نبي كريم صلى الله عليه وسلم أورد الفرمایلی المهدي من ولد فاطمة، مهدي با د فاطمه رضي الله عنها د نسل نه. بل حديث عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أنس بن مالك رضي الله عنه روايته النبي كريم صلى الله عليه وسلم لما ورد نغي فرمایل نحن ولد عبد المطلب سادات أهل الجنة، بمونږ د عبد المطلب اولاد یو او مونږ د جنت سرداران یو، انا وحمزة وعلي وجعفر، زه حمزه علي او جعفر، والحسن والحسين، حسن وحسين، والمهدي او امام مهدي، دا با چې کوم دینو د جنت سرداران. بل روایت ته فرمایي ان نبی سعید الخدری رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل المهدی بس دومره دین او پرن نشي
بس دا کافی. نو دې ټول روایتونه دا معلومه شو چې امام مهدي علیه الرضوان به خامخا راځي. یو دا خبره معلومه شو. دویمه خبره دا معلومه شو چې امام مهدي علیه الرضوان نوم هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نوم په شان دی. دریمه خبره دا معلومه شو چې دی به سادات نو سید وي. څلورمه خبره دا معلومه شو چې په ساداتو کې بعد علی رضی الله عنه د فاطمه رضی الله عنها نه او د حسن رضی الله عنه په اولاد کې بوي. دا خبره دی د دینه معلومه شو. او پنځمه خبره ده چې دی په پزماکه کې عدل او انصاف سره ټوله چې کوم نظمکه به عدل او انصاف نه ډکې او د دې مخکې په ټوله دنیا کې ظلم او جبر عام شي. او بل خبره دا ثابته شو چې دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شانتي په اخلاقو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شانتي با په جسم کې نه، یعنی اخلاقو کې نبی علیہ السلام په شانتي وي او په جسم کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شانتي. بس چې کوم یو شی هغه بار بار دغه تذکرہ کیږي د هغه اهمیت سیوا کیږي او کوم شی چې تذکرہ نه کیږي نو هغه اهمیت نه سیوا کیږي. لکه د سیمه الحق صاحب رحمت الله علیه د وفات او د دې شهادت نو دا حدیث چې کوم دینو د دې ټول خبرو باندې اشاره ده چې الله رب العالمین با یعنی مهدی را وصول لپاره اسباب پوره کوي، اسباب برابرۍ. حدیث کې راځي چې مهدی په داسې وخت کې راځي چې لا يبقى قیل ولا ابن قیل، چې نه به سردار او نه سردار وي، قیادت ولا کس نه پاتې کیږي. چې امت قیادت کولی شي داسې کس نه پاتې کیږي. لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه ته تلو، مدینه ته مخکې خو اوس او خزرج आपस کې جنگونه شو او ډېر خلک پکې مړ شو. عائشہ رضی الله عنها فرمایي بخاری شریف روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول مخکې بعاث نومي جنگونه په مدینه کې ډېر عام دي او دا غیر وجه بل زرګونو خلک چې کوم دینو هغه نو دا گویا کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راوستلو لپاره تیاری و. نو دا غرنګ په عالم اسلام کې مونږ وینو په زرګونو خلک همري او قیادت والا خلک مري چې کم خلک هغه د ملک او د قوم او د اسلام او د وطن قیادت کولی شي هغه خلک ختمي. نو دا چې کوم دینو د خبرګان خبره ده چې زمونږ اغلاړو خو دې سره د مسلمانانو لپاره دا اطمینان دی چې مونږ اوس خپل اعمال کیدو او قیامت هغه علامه اکثر کرسي پوره کیږي چې مونږ کوم څه دې توجه ورکړو دا خبرې او دا مباحث او د مهدی سره متعلقه حدیث د دې لوستل شروع او دی باندې خور او فکر شروع نو ان شاء الله ترنګ کو ساتي د علامات چې کوم د ایمان دي په قیامت باندې د علامات پوره کیږي چې مونږ ته بیا یو کس ذهن سازي مخکې نشوي نو هغه ته بیا خپل کور بال بچ هغه پر خودل کاروبار پر خودل هغه ګران نه وي. او یو کس ته اچانک وي نو اچانک پر خودل ګران کار دی چې تخزه پرې دا بچي پرې دا بیا ګران دي. نو ته ما طریقو خوله ته طریقو مو خوله چې دې خبرو تذکرہ بار بار کوه پلاو کوا مرګرو ته کوا کور کې اوس چې څومره حالات په فرض ډېر خراب د روزګار نه خبر وته کور کار نو مطلب دا چې کوم یو تطبیق چرته وګورو سره ګوره دا سوال نه دی، دا سوال نه سوال دا پکار دی چې اوس زموږ ذمہداري تاسو ته مو وي اوس تاسو ذمہداري دا ته ګوره احادیث په اردو کې دا دې ترجمه ته دا پوهېږي په دې خبره دا خبر رښتیا دي. نو دا ګوره تا خپل بچو ته وایه ښځې ته وایه خپل مور او پلار ته وایه تیاری شروع کړه ان شاء الله درنګ کو سات دی आवाज بکی او داسې به نه چې چا پس اوس لاړ شم نه واضحه خبره وي داسې به نه چې اوس چا پس لاړ شم تا ته واضحه داسې به کې کنفیوز بني چې لکه انسان کم کنفیوز شي را د په لاړ شم دا هم سم دي د په لاړ شم دا هم سم دي نه داسې بني لو په واضحه او حدیث کې راځي لکه الله پاک الله انسان دا غشي مکلف کوي کوم شي چې الله پاک ویني چې انسان چې تول شي په دوه شپږ ګروپ دي دا دی بي ولا اوس لکه ګوره دا ټول ګروپونه دي کنه نو دا اوس ګوره هغه چې کوم غلط خلک سیکولر هغه مخالف شو دي مخالف هغه ګوره بلاول پیپل پارټي مسلم لیگ نون پی ټی آی ټول یو طرف ته شو په ارسه کې بدلو په دې کې ټول یو ځای
نو یعنی چې کوم جته بندي دا کوم ګروه بندي دا کوم هغه دی یوازې والي هغه حدیث کې تر دې اشاره شوی حتى يصير فسطاطين فسطاط ایمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا ایمان فيه قیامت ته نږدې مهدي مخکې دوه ګروه شي یو ایمان والا یو منافق یو مؤمن نو اوس دا جته بندي کېږي په دې لیونیم پوهېږي چې بھائی دا غلط دي یا ګستاخ رسول دا پرې ښودل په دې ټول پوهېږي سیاسي اعتبار سره عقلي اعتبار سره ډوډۍ خوري خوراک کوي عقل پای کي په دې پوهېږي نو تاسې څه بنې چې کنفیوز وشو نو څوک نه هر څه به واضح وي چې دې انسان نه ګورو قیامت کې بدل څنګه عربي وځي قبر کې بدې څنګه چې کوم دې سوال جواب ورکړي ولې هغه شان د ورکی څنګه دنیا کې د ژوند تیر کړی نو کوم انسان چې بده کې سم نه نظریه سم ده د دې راتلو وخت هم د نظریه سم